امین درته خط را لېږلی او دا درته ویلي دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ خو زما صحابه کرام بې ځایه ځای ځان مه وژنئ صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم پوجي لیډر و دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی و هلته تللی و 80,000 کسانو سره دی راوغوښتو ویې لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځه مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدی په لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه وختو او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغی چغې ووالې البراز مخې ته روځئ چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی واورید کنه توره راواغسته استه وخت داغه مطلب دا چې دی جنگ لراغی نو چې دی استه وختو او دی ورله مخې ته ووتو دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل له شونډان بوی کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی تورې تلاس کو داسې راویسته واړوله چې توره واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ګزار ونه کې زه جنګ له نیم راغلی روغې له راغلی ما ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایي وایي څه وایي زه دیارجان را لېږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکو دومره جوړې جامې به درکو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نه شئ مونږ 10 لاکه یو تاسو 2,000 ولې ځان وجنئ خو روغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایي څه خبره پوره شوه وی زما خبره واوره وی مونږ ته زمونږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشئ ایمان راوړئ سلامت پشئ زمونږ نه خلاص یې ایمان راوړئ هغې ته نه ایمان چېرته راوړي چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سله کوو وی دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړی چې ټیکس پتې اخلی جزیه پتې اخلی ټیکس په اخ ورکوي هغې نه به پاتې کېږي ټیکس ورکوئ نه ټیکس ولې درکو وی درېیمه خبره زمونږ پیغمبر مونږ ته دا کړې وایي چې جهاد ته تیار شئ ګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه دا 3 خبرې دي بل څلورمه خبره پکې نشته جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ما خو سره روغه کوله خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو هغې طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي وي خپل 10 لاکه پوځ به مخې ته نه وباسئ په 10 لاکه پوځ به نه بلسئ هغې طرف ته هم عرب دي مونږ ته دا 18,000 کسان چې راغلي دا هم عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبله ابن سهیم غسانی دا 18,000 کسانو دم عربو وی هغې طرف ته هغې هم عرب دي مونږ سره هم دا 18,000 کسان عرب دي اوسپنه په اوسپنه ماتېږي عربي په عربي ماتېږي تاسو به 10 لاکو کسانو ته څه نه وایي دا 18,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جبله ابن سهیم غسانی 18,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو 1.5 میل هغې رالو 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وي هغې د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیانې هم تللي وي غذا کې دوی سره خپلې بیبیانې هم وي او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولي تاسو به د دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولې خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې راغی وی کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا ټول صحابه کرام جنگ ته ودرولي دي نو یې څه وکړه هغې 18,000 دي مونږ 1,000 یو قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافر مقابله کوي هغه 18,000 مونږ 1,000 ما 18,000 ته 1,000 ودرولي دي په الله مې توکل دی خالد ابن ولید وی زما امیر او خبر دی بالکل منم خدا رای دی خپل نه ده نور امیر چې سوا هغه کیږي خدا کار دی خپل نه دی په دې ځنه امرزا وی ته سوای خالد ابن ولید وی ګوره
هغه شپېته زره مونږ 10,000 مونږ به نن جنګ وکړو دا شپېته واړه زره به ووجنو دا به ووجنو که نه سبا له بیا جنگ کېږي نو چې سبا له بیا جنگ کېږي نو د هغې سره 10 لاکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لاکه نور روباسي نو موږ سبا جنگ نشو کولی ستړي یو که نه زمونږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک دې ووجل 2 لاکه نور ووجل نو هلته کې 8 لاکه پوځ نور پروت دی نو 2 لاکه به نور روباسي وایي زمونږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا وجنګېدو نو 6 لاکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګای دا به در کومې پورې ته جنګای الله ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ته سوای سو کوم زه ته راته وایا زما رای دادا چې د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دادا د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 15,000 زما سره به 10 کسان ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي داسې خو نشي کېدی ته څه کوې د عمر رضی الله عنه خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل که زه د نبی علیه السلام صحابه کرام بې ځایه شهیدان کوم نه اول به دې په خپله شهید کېږم زه به دې مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسد وي خالد ابن ولید ته ډېر جذباتي دا فیصلې دي د جذباتو دي چېرته 15,000 او چېرته 10,000 کسان چېرته 15,000 او چېرته 10 کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو ای ابو سفیان په جاهلیت کې خو ډېر بهادر وي دا دې اوس څه د بوزدلۍ خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل د بوزدلۍ خبرې نه کومه خو چې خامخا د 15,000 کسانو جنگ کوي که نه نو په 10 نه په 15 کسانو وکړه په څو یې وکړه نو یو تن به د 100 تنو په مقابله کې راشي د 100 تنو مقابله کې که نه هغه 15,000 او دوی 15 کسان نو یو مسلمان به د 100 کسانو مقابله کوي خالد ابن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیام خو چې تاسو وایي 15 دي جزه 15 به بوزم نو وبره لښکته نه راوړم 15 به بوزم نو لاندې کمره کې به جګ ګلاس دي 15 به بوزم نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره 15 صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته څو کافر دي 15,000 جنگ شروع شو سحر ټایم دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه ویما پسې به تر هغه پورې نه راځي چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نم یا گرفتار شوی نم ما پسې به نه راځي چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په 15,000 کې 15 کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته ووت نو صحابه کرام به مو وایي زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته واقع ورته وروسته وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وی چې حمله وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل به نه ځای وینه بځای وی ټیک دا چې دا سره ما خامني دا خړای خوریده کنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې ستړی ستومانه په اسور دی را روان دي صحابه کرام سره دي چې د صحابه کرام خواله را رسیدل کنه چې ځان سره مرګري او شمار صرف شل کسانو سره شل کسان سو صحابه کرام ورکو سلويخ تنه شپېته صحابه کرام به بوستو کړه سلويخ صحابه کرام ورکتي صرف شل تنه وسر رالو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې اسمان ته وکتل ډېر و جوړل یا الله زه به تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته زما صحابه کرام دی ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دی ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر براته و چې سلويخ تنه دی شهیدان کړو ډېر و جوړل ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ویل ابو عبیده مال سلطنه قربانه والا پکار دي سلطنه قربانه یا به خپل سلويخ تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم
مال سلطنه نور راکا. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ګوره ته ډیر ستړی شوی زه په خپل ځم وینا ته باندې یم زه زما ټول ورځ جنگ کړی خو زه زم سلطنه صحابه کرام سره مرګري شو روان شو چې لاړو الته ورسېدو نو چې وای قتل د کافرو 15000 مرداران پراته دي شپېته تنو سو تنه کافر مردار کړی دي 15000 شپېته تنه 15000 چرګان نشي حلالولې دا د الله امداد وو شپېته تنو 15000 کافر مردار کړی او چې غیر چا په خپل مرګري ولټول کنه نو لس صحابه کرام شهیدان پراته لس صحابه کرام شهیدان پراته هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زمونږ د شهیدان التورسوي دا واپس کړو او شهیدان د سره لسنه شهیدان شوی سوتنه ورکتی دیرش کسان ورکتی کړه بشپېته وکي دیرش خدا شو دیرش ورکتی وې زب زمو دا دیرش کسانو معلومات پکوم ځان سره مرګري روان کړو چې په کافرو حمله کو روان دي پدې کې نو تر وګو شو داسې आवाज تر وګو شو د اسونو د خپو چې وای قتل سکسان په اسونو را روان دي چې وای قتل هغه د مرګري صحابه کرامو وی تاسو چرته تلی وای موږ چې کافر په منډه شنو موږ پسې ورستو روانو هغه په دې دشتو کې زغلول په دې دشتو کې هوته نورم ډیر شي مردار کړی دي وی ښا نو چې وای شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو سوته نو ورتی 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ دا ډېر عجیب صحابي خو دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر مو د یو ځل د کافرو پهلوان یو طرف تر کافرو پهلوانو د خپلم پهلوانو هغه شپېته تنو دی یوازې مقابله شروع کړه دي زرار ابن ازر رضی الله تعالی په شپېته وتنو کې شل پهلوانان مردار کړو هغه سلويختنه او تختیدل اصلويختنه او تختیدل داسې پهلوان او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وطن کمیس په یستو کمیس په د بدن نه یستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وته زغره مره به نه چوره چاته تاسو کو زغره خونه چې نو د کمیس ولې وباسي دا ولې وباسي دا زکه وباسما اسې نه چې کافر وو چې د کمیس تلان دی به زغره چرته دا ونه چې د کمیس تلان دی زغره چولې دا نو زور تخپل بدن خو هم چې ګره په بدن می څه شي نشته خټه ډار باندې راځه دا بربند زکه وزم چې دا کافر را باندې خبر داډه حمله کوي دا څه خو عجیب توکل وال صحابي دومره بهادر صحابي سلور زره گرفتار شوی الله ژوند آزاد کړی دی بیا زرار ابن ازر رضی الله تعالی نو دې پکې گرفتار شوی و چراغ دې خالد ابن ولید زه ډېر او جړل 15 تن صحابه کرام مې وسم گرفتار دي سبانه ورځ شو دیارجان کم دو هرقل بادشاہ چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمون 15000 کسان او هغه 150 تنو 15000 کسان رانه وجلی دي دیارجان ډیر څه غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یای تاسو روز د دوی فکر نه درځي نیوتن ورته ویلو دا مسلمانان ته تر هغه پوری نشي ختمولې چې ترسو پوری په دوی کې یو تن دغه دین دی وجلې یو تن دی به خالد بن ولید تنوم دی ترسو چې دغه نه ختم کړي ته مسلمانان نشي ختمولې نو څنګه به وجنبا قید ک گرفتار کنه گرفتار کوم به څنګه نه کس ولا مشوره ورکړه گرفتار دي چې هغه ډیر زیات بهادر دی ډیر زیات غیرتی دی تپس کس اولګه ورته وایا چې دیارجان وی هرقل بادشاہ وی چې مونږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ وکړو هغه دومره بهادر دی چې هغه تعالی دل ترارس نو چې دل تراشي نو گرفتار به کې و به می دوکا ور سره وکړه دیارجان وی دا ټیک تا دا جبیله ابن سهم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغه ته وایا چې مونږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ وکړو هغه راغی چې غيواله نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته وته استاسر مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ویل زما استاسر هم دی زما ابو عبیده وته نه بل تن دی استاسو د پوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید یوم دغه یادو ما هرقل بادشاہ چې موږ دغه په لاس روغ کو
خالد بن ولید ما په لاس روغه کوي او زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه خالد بن ولید استه وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه نو خالد بن ولید وی یا خو به ما شهید کوي یا خپل 15 ملګری راولم یا به ما شهید کوي یا خپل 15 ملګری زما د روان شه دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی انته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلاکه پوش پروت دی کنه چې د کافرو پاټک راغی هغه ورته د اسن راکوشه مخکې دیارجان بادشاہ ناسته دا بیا د بیره چې ته په اسمان دی ورځي راکوش شخکته خالد بن ولید وی زمیل مایما او د میلمه خلک بی عزتی نه کوي تاسو ما د اسنه کوزوي دا خو زما بی عزتی ده مون خدای میلمه ډیر عزت کو تاسو زما بی عزتی کوي دا جبل الله بن سهيم غساني وسره هغه پټک هغه پوجان ورته مون خو روميان مون ته خو پته نشته رښتا تاسو داسې رواج دی جبل الله بن سهيم ورته او مون عرب د میلمه بی عزتی نه کو وی سید مخ کې په اسماني ززا د پری خو تلګ ما خلاف بل پټک راغی هغه وته راکوشه وینه کوزیګم تاسو میلمه بی عزتی کوي بهر هغه ډیر ظالمانو دی د اسمه راکوس په اسمه مخ کې نه بیاي ځکه مخ کې دیار جان نسته دغه بیا د بی چې تاغله په اس باندې ورځي خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوش شو اوس اسی الته وتړو ته د اسره لدل ته وتړو د اسو تړو یو طرف ته 15 لاکه پوج پروت ته بل طرف ته 15 لاکه پوج پروت ته دیارجان بادشاہ په منځ کې ناشته په خشک بیابان کې ورته یو بادشاہي ځای رخصوي دي قالینونه خورشوي د سرو زرو کرسي په پرتی دیارجان بادشاہ ناشته خالد بن ولید تور راغسته دا او د امسا په شانتي د ټانکورې په شانتي پزمکه لګي په منځ کې روان دي دا تور پزمکه لګي روان دي دا څنګه انسان دی هغه خالد بن ولید ډیر پیجندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړیو خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړیو نو هغه چې ولیدو چې موږ دا په شان ته لګو مرداري کې 10 سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شان روان دی تور پزمکه لګي او روان دی فوج ته یو خپل خواګوري دیارجان بادشاہ له چور رسیدو هغه ځان ته بل د سرو زرو کرسي خوا د توی کینه په دې کرسي په دې کرسي کینه خالد بن ولید چې الله ته اوچا تکلا کرسي په والا خو ورته وکړه کرسي په لته والا دیارجان بادشاہ درته مونږ درته عزت درکو ته په خپل ځان به عزت کوي مونږ درته د سرو زرو په کرسي کینه ته په لته والا وسره زمونږ د پاره عزت ته په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان د پاره د سرو زرو غوتای نشي استعمالول په کرسي به سکینه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړونو وس خزي رخصي وي دي سړی نه په کویدن کې د سرو زرو غوتای وړي دا نه ځان له خزر رخ کړي داسې د کدا سینه ده الګ له د سرو زرو غوتای وړي ولې دا خزر نه وي دا کو چې کوم د بغیرتوب رسم یې په مونږ کې موجودي الګ د سرو زرو غوتای د سره په لاس ولې نشي دا حرام ده نو خالد بن ولید هغه کرسي پلته والا موږ له په دنیا کې د سرو زرو غوتای استعمال جایز نه تاسو را تر سرو زرو کرسي کړئ پس مکه کې ناستو تور ځان ته داسې ټک والا وای درولا هغه دیارجان ورته وای پیسې بدر کو او زید شام پرې دی شامو پرې دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی استا خبره پوره شو وی او موږ ته زمون پیغمبر درې خبرې کړې دي وی کمی درته کړې دي وی اول راته دا ویلي چې ته و چې مسلمانان شي وی دیارجان ته مسلمانې کې وینا وی دغه خبره راته دا کړې چې ټیکس برا کوي ټیکس راکای وینه درکو وی درېمه خبره راته دا کړې توري ته لاس کو ورته وای چې بیا jihad ته تیار شي جنگ ته تیار شي نو دیارجان فوج ته आवाज کوي تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه مونږ په دوکه راغختره وجنه یې کنه تاسو ورته ګورئ نو چې فوجونو توري راوستي کنه خالد بن ولید چې تور تاوکړه او د بادشاہ پر سټی کې خدا او غواته وکړه پر سټی ولا کې خدا ما خو به شهید کې خړم به ما د دیارجان سر والی استاد د گورنر سر به ماړم به زولې ای کرنل ورته گزار ونه کوي سړ نه وای گزار ونه کوي سړی خو زونی وما چې دا څه وکړه کړه نو خالد بن ولید ته د دیارجان ډیر می خوښ شو په دې غیرت باندې ا کافر په مین شو چې دا څنګه سړی دی د لس لاکه پوج تر د نشه خبرو ته وګوره
خوښ شه زړه په ورغه دا سکار کو کنه لاس وتر اوغت کو دی بادشاہ ای دوستی کو مرګتیا کو ولی کو کوستاسو مسلمانانو زه گرفتار کوم ته ما زادای او که زما مرګرو ته گرفتار کړ زه به تا زادو مروري کو خوښ می خالد بن ولید ولدا الله سونی ولا سوال ټیل وو په د مسلمانانو د کافر ولی نه کیږي اول مسلمان شه ته زما امیر او زه بستا خادم یم زه به خپل تناسم اول مسلمان شه دیارجان ته مسلمانې غم خونه بیا دیارجان بادشاہ خپل سر تلاش کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلې پیل شوی هغه ولا ورکړه دا ټوپۍ په هدیه کې والا او مال دې خپل ټوپۍ په هدیه کړه به زما سر استاد الله اس نه خي خالد بن ولید د خپل سر نه ټوپۍ تراس کو وری ولکړه دا والا تر سره زما د لاس نه خشوا او ته کافر زستا ټوپۍ نه خلبا تر کافر هدیه نه قبلو ما هغه به کې ملغلې لګېدلې وي نو دیارجان بادشاہ وی تاسو عجیب سره دی وای ته وی په دغه گزار نه کوي دا زما میلمه دی د خپل ځای ته بالکل روغ رمټ واپس کوي روغ رمټ خپل ځای ته په وختو ولا ونه بلسای خو د مال خپل ټوپۍ هدیه راکړو زما هدیه نه قبلې وی د زما سره 15 کسان گرفتار دی هغه ورله ز په توخپه کې ورکوما 15 کسان چې ما سره کم گرفتار دي هغه ورله په توخپه کې ورکوما او هغه سره مرګري کوي خالد ابن ولید د خپل 15 صحابه کرامو مخ کې را روان دي تور پزمکه باندې لګي او را روان دي د کافرو د لخرو نه وروته چې صحابه کرامو اواز نظر په ولګي د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چې کړي حدیث مبارک کی راضی صحابہ اکرامو رفع اصواتہ بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر پا اللہ اکبر پا لا الہ الا اللہ او پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا درود شریف سره پا لوړ آواز باندې چغې شروع کړې 2 زر صحابه کرامو آواز شروع کړ څومره په تیزه چغه شروع کړه یو روایت کې راځي وای حتی جوابته الجبال حتی در دې پر غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سره تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا د واپس راځي د غرونو نه انګازې راړي د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولای شي په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2000 صحابه کرامو عمل دی هغه د الله اکبر لا اله الا الله الصلاه والسلام على رسول الله د په لوړ आवाज وي 2000 صحابه کرام دي دا چې کړي دا ویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لخر تر ورسېدو بیا دیارجان بادشاہ اعلان وکړو وینه خورزي جنگ مکوي صلح ور سره وکي کې دې په دې کې زموږ څخه خبري جوړي شي نه خورزي جنگ نو یو ورځ جنگ شو بیا نه خورزي جنگ نو مسلمانان دی خو پراته دي کافر په درې میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوی جنگ بندي ده جنگ نشته دي بیا په لسم ورځ باندې چې دا د جنگ دویم ورځ کېږي د جنگ دویم ورځ کېږي په لسم ورځ باندې دیارجان بادشاہ وی 2 لک فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لک فوج په بل طرف باندې روان شي 15000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کړي یو در نه پاتې نشي یو 2 لک په خي طرف ورځي 2 لک په چپ طرف ورځي 15000 مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا وجنه مسلمانانو ته پته ولګیدا نو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15000 فوج په یو طرف کو پخی طرف باندې او په ګس طرف باندې 15000 فوج کو صحابه کرام پخی طرف چې کم 15000 کسانو د هغه امیر زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ وګرځاو هغه لندغر صحابي ما چې جنگ ته بوته کمیس په یستو هغه پهلوان صحابي نو د خي طرف د 15000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی ابو بکر رضی الله زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف 2 لک کسانو دې طرف 15000 کسانو خي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازور رضی الله تعالی مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لک فوج پس پاک وېزغله
په 5,000 کسانو باندې 2 لکه کسان وزغلول سیت مردار کړه او تختیدل خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې رادن نشو کافر دوره کا پوج پکې رادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویل زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو د مسلمانانو زنانو ته راورسېدل چې زنانه خبر شوې چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته راووتلې د دې زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنه خور وه خولته ابن عزر رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته راووته دا هم ډېره بهادره وه خور او دواړه یو شان بهادر وو لوړې راواغستې لرګۍ او چې کوم مسلمان په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تخپې به یې پرې والې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې ولې راتاول به یې وایي چېرته تښتی مونږ چاته پرېږدی مسلمانان بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وایي دا ماشومان چېرته پرېږدی چې تاسو په تیښته روان یې زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ول غیرت ورکو دا ماشومان چاته پرېدای مونږ چاته پرېدای خولته ابن عزر رضی الله تعالی ول هغه سي د مسلمانانو د سونو د خپې به په ول ورته اول به په مسلمانانو کې غیرت راوستو مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه 2 لکه پوج هغه ته شکست ورکو هغه ته شکست ورکو بهرحال په لسم ورځ باندې خو جنگ وشو د جنگ 2 ورځ وه ډېر جنگ وشو نو 4,50,000 کسانو بیا شکست خوړو چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتي خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو ډېر سخت غوسه شو عجیبه خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکاو پوج لګم او واپس را تختی څه عجیبه خلک یې په خپله پاڅېدو وایي د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه ده شوي زه په خپله وځم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه او دا د جنګ 3مه ورځ کېږي نو یو پهلوان ته کافر کو ډېر غټ پهلوان او زورور سړی و دیارجان ته وي داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې وما چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نشي کولی دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز که څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ که څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ دومره غټه تنۍ وه که نه صحابه کرام فرمایي وایي چې مونږ ولیده مونږ چې دا چې غر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اس سور مونږ دا څه غر راغی ته د مقابله بلا څوک کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل په مقابلې ته څوک وځي که زه په خپله وځم دې سړي مقابلې ته بل څوک وځي که زه په خپله وځم نو زرار ابن عزر رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ته مو زده ته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو دا زرار ابن عزر رضی الله تعالی ته ما ترجمه کې ویلو که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به ورته قمیص پې ورتاوه وی ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي هسې نه چې دا ووایي چې چېرته زغره یې اغوستې ده دوی زه وځم دا هم پهلوان دی زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو زرار ابن عزر رضی الله تعالی اس ته وخت او مقابلې ته ووتو دواړو په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو خو دا د عربو عادت و چې 2 تنو پهلوانانو به جنګ شروع کړو که نه درېمګړی به نه ورتو یا به چې په دې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن وتښتېدو بیا به نور تلو ورنه دا 2 تنه به د هغې پورې جنګېدل نور بس ګیر چاپېر ولاړو تماشه به یې کوله کافرو به هم تماشه کوله مسلمانانو به هم تماشه کوله 2 طرف وتي د یو بل سره به لاندې وتي مقابله به وه نو زرار ابن عزر رضی الله تعالی مقابلې ته ووت د دې کافر سره لګیا شو تورې په یو بل چلی نور مسلمانان هم تماشه کوي کافر هم تماشه کوي زرار ابن عزر رضی الله تعالی فرمایي وایي داسې عجیبه سړی و چې ما به پې د تورې ګزار کو داسې زغره یې اغوستې و چې ما له د تورې هغه څوکه واړوله
د اوسپنې زغره اچولې وه ما به پې د تورو ګزار کوو یو کړنګ به یې کوو توره به یې راله اړوله او غټو سټ ته یې زه نه رسېدم چې سټ مې وله په توره والې دنګو رانه نو ما چې به ګزار کوم لاندې به لګېده لاندې د هغه څه وزغره وه ما وایي چې یاره د دې سړي سره څه نه کېږي بره ورته ته نه رسې وخت هغه په اوسپنو کې پټ دی د ده سره څه نه کېږي وی چل مې شروع کو چل مې دا شروع کو چې اس مې راوګرځاو او چې اس مې راوګرځاو مسلمانانو ته راپه تېښته شوم چې راپه تېښته شوم کافر خو دا ووي چې لکه زه سړی رانه وتښتېدو سړی مې په تېښته کو وی هغه راپسې م اس راخوشی کو زرار ابن عزور مخکې دی پاس باندې کافر پسې ور روان دی کافر و چې تښتي رانه چې وایي رسومه خو چې د مسلمانانو ته لږ رانږدې شو که نه زرار ابن عزور رضی الله یو چل وکړو یو چل یې دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راوکاږله دا واګې نه دي دا قیزه یې پې جوخته راوکاږله یعنې بریک یې ورله ووه او دی خو پسې شاته په تیز سپیډ کې را روان دی که نه نو زرار ابن عزور په دې خپل اس قیزه راوکاږله داسې جوخته او شاته یې نیزه داسې ویستله نیزه ویسته چې دی خو په سپیډ کې را روان دی او زه به ورته اس ډارک ودرم نو چې دی راشي چې زه په دې خېټه کې به دا نیزه نه نوځي دا بیا ډېر سپیډ کې بیا خوا به ترې وتېږي نو چې زرار ابن عزور هم په دې اس کې زر وکاږله او دا نیزه یې شاته داسې ویستله که نه او دی خو په سپیډ کې را روان او چې د ده اس راورسېدو نو دا خو ډېر تکړه کافر او ډېر جنګي سړی و ځان یې ترې بچ کړو اس یې په دې مرۍ کې ولګېد اس یې مردار شو اس یې مړ شو اس یې ولګېدو او ده ترې ځان بچ کړو چې ځان یې ترې بچ کړو نو داسې راغی زرار ابن عزور رضی الله عنه ته دا کافر وایي وایي ته عربي او دوکه عربي سړی او دوکه دې وکړه ځان دې را په تېښته کو چل دې دا کو نو زرار ابن عزور رضی الله عنه او زه عربي او دوکه خو تا ته پته نه جنګ ته راغلی یې او الحرب خدغتون جنګ خو دوکه ده په جنګ خو کېږي په دوکو باندې جنګ منې او دوکه نه منې جنګ کې خو یې دوکې جنګ ته راغلی دغه کافرو ته زه دوکه دې وکړم تا ته یې څه پیدا درکړه څه چل دې وکړه زه خو روغ یم څه چل دې وکړو دوکه دې وکړې چل دې وکړو نو زرار ابن عزور رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو د خو په اس باندې زرار ابن عزور او کافر خو بغیر د اس ولاړو چې تورای تاو کا جو سټی دی وو ځکه چې اوس خو په زرار ابن عزور هو چتو کنه او د لاندې نو چې تورای تاو کړ د کافر نه سټو او چې سټی وو را کو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو داغه چې کوم زغره او جامع او تور او هغه ارسته وست او راوي غستل د ځان سره زرار ابن عزور دا به زمای دبا زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې یو کافر مردار کو نو داغه ساز و سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان د بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو که یو مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې دغه سره سي نه دغه مسلمانی نو زرار ابن عزور رحمه ته هغه سامان جنگ را واغستو دا ما مردار کړی دا به زما یو وي دا ستا دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا ستا دی هلته کې دیارجان بادشاہ خبر شو چې کوم سړي ته مسترګې غړي دی غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلک ته دیارجان بادشاہ ډیر سخت غوسه شو وی داسې وکړئ که نه چې 1 لاک فوج په دې یو غونډۍ باندې کېنئ او 1 لاک فوج په دې بله غونډۍ باندې کېنئ او چې څنګه سار شي مسلمانان صفونه تیاری کنه او دوی نه خبره وي نو تاسو به دا 2 لاک کسان په یو ځل په دوی باندې غشي وروئ دوی به نه خبره وي دوی به ځان جنګ ته تیاری او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي وروئ په یو طرف باندې په غونډۍ باندې 1 لاک کسان د شپې کېنولي په بل غونډۍ باندې 1 لاک کسان کېنولي د شپې مسلمانان چې سار پاسې د صفونه تیارول نا خبره وو په دې دوران کې به د غشو باران شو د یو طرف نه د بل طرف نه به د غشو باران شو دومره غشي په اورول چې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې دغه ته یوم التعویر ویل شي تعویر د عور نه د عور کوکسترګي ته ویل شي یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوکسترګي شو یعنی سترګي وته 200 صحابه کرام او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرام صفونه نه دي مات کړی ګوره ښا بیا هم شکست نه تسلیم کړي بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانانو خطر واغه کسانی مردار کړه سي وسغلول چا وې وسغلول په دې دوران کې چې ما خام شو په دغه ورځ باندې
الله تبارک وتعالى د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرونو مخامخ ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو شکست ورکړم مدد دې کولی شم ابو عبیده رضی الله تعالی ته ته څوک یې وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم د دوی مولا یم خو چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي زمونږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې د کم طرفه راله داسې چل وشو که نه چې مونږ دغلته په دې ښار کې زمونږ کورونه دي زمونږ دا پوځ چې راغی نو زمونږ د زنانو بېعزتۍ وکړي زمونږ د کورونو بېعزتۍ وکړي نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې دا پوځ رالېږلی دی او زمونږ ټولې زنانو دوی بېعزتې کړي وی هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي هغوی خو مې خبره ونه منله په ستاسو په لاس ورته سزا ورکوم وی څنګه وی زه داسې کوم که نه زه ځم دوی ته دوی زما خبره مني ځکه دوی پادري یم د دوی مولا یم زما خبره باندې ډېر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ تیار ساتئ او تاسو به زر اسونه راولئ زر سوارو او د دوی په خوا کې به هسې تېر کړه خو ګوره واپس په راتګ ته یې ګیر خو نه کړي هسې به اسونه دوی په خوا کې تېر کړئ وی خوا کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ښه چې څنګه شپه شوه دا هغوی ته تلي وو هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګوره د ځان خیال ساتئ هغوی ته وي ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا او د دوی پادري وو د ده په خبره یقین وکړو هغوی ویښ ناست دي په دې دوران کې نیمه نیمه شپه شوه د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونه راله هغوی ځانونه تیار کړو چې په موږ حمله کېږي خو شپه وه مسلمانانو خو اسونه هسې وزغلول واپس رالو یاره سړي خبره رښتیا وه حمله وشوه خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چل وشو چې سار شو هغه پادري راغی هغه مولا د دې عیسایانو وی ما خو وی چې په تاسو به حمله کوي خو هغوی خو در سره بل چل وکړو وی څه چل یې وکړو وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی ستاسو د شا غاړې راله په تاسو او په دریاب پورې وتي د شا غاړې یې ګیر کړي یی د شپې شپېتلي په دریاب پورې وتي دي نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو تاسو په منځ کې ګیر کړی وی څه چل وکړو وی ورشئ لاړ شئ پسې مونږ خو ناشنا خلک یو د روم نه راغلي دلته مونږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی مونږ ته لار وښیه که نه هسې نه چې په دریاب ورودنګو منځ ته شو چېرته ډونګې غرق پکې نه شو ګودر راته وښی د تېر وتو چې ده ورته د قصد غلط ګودرې وښولې غلطې لارې ورته وښوي او شابه دا لارې په دې باندې ځئ په زرګاو پوج چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو جو خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو هلته کې داسې انتقام یې ترې واخیسته ښه داسې بدل یې ترې واخیسته نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو څلورمه ورځ شوه اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې هغه مشر و سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه د هغه په مشرۍ کې 9000 پوځ د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو خو هغوی لاره خطا کړې وه نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو دلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو له رالو اسلام راوړئ هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زمونږ دشمنان یې نو هغې 4,000 عمانیانو کافرو په د مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9,000 کافر څه وو 4,000 چې مسلمانانو پې شروع کړی دی چې هغه 4,000 والا سرونه کټ کړي دي هغه ټوله کړي او د هغې اثرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي او څلورمه ورځ ده چې 9,000 پوځ د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد له او ټول په اسونو ناست دي او نیزې نیولې په نیزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل که تاسو چېرته راغئ او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی موږ عمر رضی الله تعالی په 2مه ورځ د خط رالېږلي یو چې ورشئ شام ته د هغوی مدد له خو مصیبت دا و چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو نه هلته خو د کافرو سره مقابله راله نو هلته خو 4,000 مردار کړه چې اوس تاسو له راورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9,000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې 4مه ورځ شوه که نه
دوی ته وی وروځي خو دا سرونه په پنيزو کې 19 میدان ته بوځي دا سرونه په پنيزو کې 19 او میدان ته بوځي نو 9000 فوجانو د مسلمانانو او پنيزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې روميانو وکتل چې 9000 نور فوج راغلي دی ولا سرونه د کافرو راوړي دي پاریو سر پنيزه کې سروم دی هغه چې دا 9000 فوج ولید کنه نو بیا مشر کشر ته نه قتل او کشر مشر ته نه قتل خو بیا پتیخته وو او مسلمانانو په شورو وکړه نو چې په سلورم ورځ باندې خج جنگ وکړو او لس لاک فوج اوسغلو لس لاک فوج و تختاو نو چې په سلورم ورځ جنگ شو صحابه کرام آرام کو په 15 ورځ پاسېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان داغي دفن کول شروع کړو صحابه کرام دفن کول شروع کو نو چې په 15 ورځ خپل صحابه کرام او شمارل نو 3.5 صحابه کرام ته شهیدان شو 3.5 صحابه کرام څه شو شهیدان شو او چې د کافر مړي او شمارل نو 2,00,000 کافر مردار کړیو 2,00,000 کافر مردار کړیو او د مسلمانانو نه 3.5 صحابه کرام شهیدان شو دهم یو غزا شوی ده دته غزوه یرموک وي څورته وي غزوه یرموک او دا د نبی رسول الله والسلام د وفات نو وروسته شوی ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نگرانی کې شوی ده دام یو زمانہ وا دا مسلمانانو ټیک ته کنه دا مسلمانانو دام یو زمانہ وا لس لکه فوج کسان تاسو کسان مخې لوتیو واقع به د ټوله بیان کړه تاسو راځ سیر دي تاریخ درته بیانوم دي لپاره چې د خپل اکابر دغه خبر شي کنه لس لکه د شپېتو زرو کسان مقابله سو کسانو کړي وا 2,000 سو کسانو 2,000 صحابه کرامو دا مقابله کړي وا 2,000 صحابه کرامو او بیا د شپېتو زرو کسان مقابله خالد ابن ولید په شپېتو کسانو کړي وا د شپېتو زرو کسان مقابله په څو تنو کړي وا پښپېتو او اوس می درته وایلو چې د 2,00,000 په خې طرف رااله 2,00,000 په پوج په ګس طرف لارو مسلمانانو تاسو ستنه وشتل 15,000 دام یو دورو دام د اسلام یو غلبه وا دام یو جذبه وا دا نو چې مونږ کم یو دا زیات دي داسې بیانات او واقعات او ریډلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کی घंटे वाला निशान क्लिक के چې مولانا هاشمی صاحب په आवाज باندې همیشه داسې ویډیوګانې داسې بیانات او واقعات تاسو مخې راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکي او خپل ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام